د حکومت د طرفه تاسو ته 10,000 روپۍ میاشت چې دا هم ملوي شي تاسو پاغي کې رجسټریشن کولای شئ دغه شانتي 2 لک روپۍ د واده لپاره چې دا هم تاسو ته ملوي شي که کوم کسانو ودونه نه کړي دغه شانتي 15 لک روپۍ چې دی هغه تاسو ته د کور د لپاره قرضه هم ملوي شي د دې دروونو رجسټریشن چې دا و شروع دی که کوم کسانو بدی کې رجسټریشن نه کړي نو تاسو وسوم بدی کې رجسټریشن کولای شئ په 15 لک باندې زمونږ ډیر ویډیوګان دي پاغي کې چې کوم شرطونه دي پاغي ویډیوګان شته دا غیر رجسټریشن څنګه کیږي پاغه باندې زموږ ویډیوګان شته په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې راځي هغه ویډیو تاسو کته شي خو پاغه کې د ټول نغټ شرط ده چې تاسو 1 لک روپۍ میاشت نه ځینې کسانو موږ غریبانو او 1 لک روپۍ میاشت نشته دا خو د مالدارو لپاره دا پروګرام شو نه دا پروګرام هم دا کسان د لپاره چې کم کسان دا روپۍ واپسی ادا کولای شي که تاسو ادا کولای شئ تل 1 لک روپۍ لګي خو 3000 روپۍ میاشت چې دا بس تاسو نه اخلي که تاسو 3000 روپۍ میاشت ورکول شئ نو دا 15 لک روپۍ جدي دا هم تاسو ته ملاوي دي شو بدی کې تاسو وس رجسټریشن کول شي نو وس رجسټریشن وکړئ چې تاسو ته دغه روپۍ جدي دا میلاو شي ځکه کله بیا دا شروع شو تاسو به چې رجسټریشن څنګه کیږي خو پارت ټایم باندې بیا د رجسټریشن چې دا باندې کیږي دغه شان د حکومت د طرفه تاسو ته هر میاشت چې دا اغه 1000 روپۍ میلاوي دي شي خو هغه کسان ته میلاوي دي شي چې کوم زنانه کونډي نو کونډو زنانو ته چې دغه 1000 روپۍ میلاوي دي شي دغه شان نقد روپۍ چې دی هغه سره میلاوي دي شي بل لا کم چې یتیمانان دي نو هغه یتیمانان ته چې هم به دغه 10,000 روپۍ میاشت چې دا به ته ملاويږي نو پاغه کوم تاسو خپل رجسټریشن کولای شئ هغه دوه قسمه کارډونه دي یو چې دی روشن مستقبل کارت دی پاغه روشن مستقبل کارت باندې چې دی هم تاسو ته پیسې ملاوي دي شي یو دی سهارا کارت دا دوه قسمه کارډونه دي نو په دې باندې دا روپۍ تاسو ته ملاوي دي شي د دې مبارک هم زمونږ ویډیو شته او که تاسو وانه چې پراتلونکو وخت کې بل ویډیو چې دا هم جوړ کم نو دغه رجسټریشن چې دا تاسو کولای شئ دغه به تاسو ته 10,000 روپۍ ملایږي دغه شانتي کوم کسانو چې ودونه نه دي کړی ودونه نه کړی نکاح شوی او ودونه نه کړی نو هغه هم پکار دي چې هغه رجسټریشن خپل وکي چې رجسټریشن تاسو وکړو نو تاسو ته د حکومت د طرفه چې 2 لک روپۍ ملایږي دا 2 لک روپۍ چې دا به د جهیز د طرفه ملایږي خو دا به جنۍ ته ملایږي جنۍ ته ملایږي نو کومه جنکۍ چې نکاح شوی او رخصتي نه شوی لکه واده چې دای نه شوی نکاح شوی نو هغه زنانه چې دی هغه هم بدی کې خپل رجسټریشن کولای شي او د زکات د طرفه چې دی هغه ته به دغه 2 لک روپۍ چې دا ملوي خو دا به قرضه نه ځینې کسان به چې دا قرضه را نو دا قرضه نه دا به تاسو ته نقد روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملويږي او دا به په دې کې باندې قرضه مرزه یک سم نشته لکه تاسو به دغه روپۍ نو که کوم زنانو ودونه نه کړو نکاح شوی ناغول هم پکار دي چې بدی کې رجسټریشن وکړي یا نور کم کسان ګوري ناغول هم پکار دي که پرشتہ دارو کې غریبانانی ناغو تم دا خبره کوي که څوک کونډي نا کونډ زنانو تم دا خبره کوي او که یتیمانان ماشومانی نو هغه تاسو به په پروګرام کې رجسټر کولای شئ په دې باندې هم خط تفصیلی ویډیو چې دا زموږ په یوټیوب چینل کې چې دا پرتره باندې موږ ویډیوګان کړو خو ځینې کسانو هغه ویډیوګان نه دي کتلي او که دوباره تاسو وایو نو باندې موږ تاسو لا نوی ویډیوګان چې دی هغه به جوړ کو خو وس لاړ شي او باندې کې خپل رجسټریشن چې دا وکړي